جزاک اللہ داو جناب الحافظ داد الرحمن ابن شیخ صاحب چې زمونږ او ستاسو په حضور کې نعتیه کلام واورو. اوس ستاسو د انتظار شیبې لنډوم. د پروګرام په دې برخه کې هغه چاته دعوت ورکوم چا چې ټول عمر د دین د خدمت لپاره وقف کړی، هغه چاته دعوت ورکوم چا چې ټول وهابیت ته غاښ ماتونکي جوابات ورکړي، هغه چاته دعوت ورکوم چې د هر باطل په مقابل کې د یو ستر دیوال د مضبوط دیوال حیثیت لري، هغه چاته دعوت ورکوم چا چې د حنفیت د دفاع لپاره په زرګونو شاګردان روزلي، هغه چاته دعوت ورکوم چې په منځ د علماو کې د ځلانده ستوري مثال لري. زما مراد او مقصود سلطان المناظرین، شیخ الحدیث، استاذ الاساتذہ، نابغة العصر، ترجمان احناف حضرت شیخ عبدالعزیز غلام حضرت غلام الحنفی صاحب ته چې زمونږ استاسو دا تږي زړونه په خپل وینا سره سیراب وکړي. شیخ الحدیث عبدالعزیز غلام حضرت غلام الحنفی صاحب. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده وهو خاتم النبيين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. الآية: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: مررت ليلة أسري بي بموسى يصلي في قبره. رواه مسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: كالشمس في كبد السماء وضوءها يغشى البلاد مشارقا ومغاربا، ينادي ضارعا بخضوع قلب وذل وابتهال والتجاء: رسول الله يا خير البرية، نوالك أبتغي يوم القضاء. زمهجوري برامد جان عالم، ترحم يا رسول الله ترحم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شريف الله. زما ډیر محترم قابل صد احترام حضرت العلامہ مولانا محمد سالم جان صاحب و دیگر علماء کرام و مشایخ عظام و په اجازت زما معزز سامعین و حضرات ورونو،
الحمدلله چې مونږ او تاسې ربی کائنات د رحمت عالم سید العرب والعجم سید ولد آدم نبی اکرم صلی الله علیه وآله وسلم په دې بهترین امت کې پیدا کړو. دا لویه د شرافت او د عظمت خبره ده. د چا یاد کې چې نن مونږ او تاسې راجمع یو هغه د تعریفاتو ضرورت نه لري، هغه د توصیفاتو ضرورت نه لري. که شعرا په شعرونو کې دی مبارک یادی، که علماء بیانونو کې یادی، د ټولو مقصد دا نه وي چې په خپلو ژبو باندې رحمت للعالمین خلقو ته وستایي. دا هر مقرر او دا هر شاعر او دا هر مداح مصطفی مقصد داوی چې د رحمت عالم په یادګرنه باندې دا خپل نظم و نثر ته خایس ورکی. ما ام مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمدی. شاعر سوای ما په دې خپل مقاله باندې که نظمی ده او که نثری ده رسول الله مبارک ستایل نه دی، نه مې د هغه مدح کړي، هغه زه کولی نشم. خو د هغې مبارکو په یادولو باندې ما دا خپل شعرونه ښایسته کړي دي. معززو، دا هغه هستی ده چې د 1,40,000 کم و زیاتو انبیاء علیهم الصلوات و تسلیمات کمالونه، علمونه، معجزات، کمالات، هغه ټول الله رب الجلال زمونږ استاد محبوب رحمت عالم کې را جمع کړي. حسن یوسف، دمی عیسی، ید بیدوا داری آنچه خوبان همه دارند تو تنها داری. خوبیا رب کائنات دی مبارکو ته بعضې داسې امتیازات ورکړل، خصوصیات ورکړله چې هغه الله رب الجلال په 1,40,000 کم و زیات انبیاء علیهم السلام کې یو تم نه ورکړي. او علماو په هغه خصوصیاتو باندې مستقل کتب هم لیکلی دي، کم چې خصائص کبرا د هغه کتابونو نه یو بهترین کتاب دی او په هغې کې د رحمت للعالمین معجزات په عجیب تر سره بیان کړي دي. معززو، من جمله او فی الجمله دا هغه خصوصیاتونه چې نور انبیاء علیهم السلام ته او انسانیت ته دغه کمال نو ورکړی شوی، هغه دا و چې رحمت للعالمین جسدا و روحا یقظتا د دنیا نه اسمان ته او بیا اسمانونو ته او سدرة المنتهى ته په دې عظیم سفر باندې تلیو. که یو سړی په یوه ګنټه کې لرې مسافات توی کی نو څومره خلک ورته حیران وي چې څو قدمه کې فلانی ځای ته رسېدلی و. دا د هغه مشهورو کراماتو نه ګڼلی کېږي. او رحمت للعالمین په یوه شپه بلکې د شپې په لږه حصه کې دی مبارک بیت المقدس په زرګونو کیلومتره فاصله د زمین، بیا اول اسمان ته 1500 کاله فاصله، بیا دویم اسمان ته 1500 کاله فاصله، بیا اوم اسمان ته 3,500 کاله فاصله، بیا سدرة المنتهى ته 3,500 کاله فاصله، نور نو 9,000 کاله فاصله، او بیا په قول معروفه باندې چې دوی ته د هغې نه بره هم سفر حاصل دی. اگر که محمود علوسی رحمه الله دین انکار کوي او سفر د رحمت عالم تر سدرة المنتهى محصور گنی، خو جمهور علما داسې وی لکه امام قسطلانی هغې داسې وایي
چې سدرۃ المنتهى ته منتهى ځکه وایي چې دا منتهى د علم الخلائق ده سوى المصطفى صلی الله علیه وسلم د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه سوا د سدرۃ المنتهى نه بره د چا علم نشتا نو د دین بره علم دا د علم انتها د مخلوق تر سدرۃ المنتهى دا او د دین بره وی د هیڅ علم نشته سوا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو جماهیر علما دا سفر دین بره هم ثابتای علامه قرطبی رحمه الله تفصیل دا سی کوي چې د سدرۃ المنتهى نه بر سلور بحر راشي په یو بحر کې زر کاله فاصله راځي سلور زر کاله دغه مزل شو بیا د هغې نه بر تر عرش پورې او یا زر د نور حجابونه راشي او د هر حجاب په عرض او په سور کې زر کاله فاصله ده نو زرو ته به بیا په اویاو زرو کې ضرب ورکوي نو دومره فاصله د نور په حجاباتو کې سفر دی نو دغه طویل سفر په لږه موده لږه صحنه لږ ټیم کې توی کول دا خصوصیت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی مبارک په دغه شپه باندې د بیبي ام هانی چې دا د حضرت علی کرم الله وجهه خور بیبي وه د دې په کمره کې آرام کولو یا دینه مخکې شپه دا اختلاف د روایاتو شته په دې یو اړخ کې ورته رئیس الشهدا حضرت حمزه صاحب تری اوده دی او په دې بل اړخ کې ورسره جعفر طیار رضی الله تعالی عنہ اوده دی او په دې مینځ کې رحمت عالم اوده دی فرشتي راضی یو حدیث د مسلم کې دا سه راضی چې د کمرې دا چت دا سه وشلې ده او د اسمان نه د بره د خوانه فرشتگان را کوش د دې شپې چې د دعوت د پاره کوم استاد فرشتي راغلي وي کمنډري او قومنداني د جبرائیل علیه السلام قبضه کې و جبرائیل علیه السلام ودرید او د نورو فرشتو ته وایي هذا الرجل الذي بين الرجلين دغه شخصیت چې د دې دوه سړو شخصیتونو مینس کې آرام کوي دا هغه شخصیت دی چې نن شپه رب کائنات د دعوت د پاره مونږ را لېږلی مبارک را پاسیږي څوک دا شپه یادوي څوک یوه شپه دې نه وروستو یادوي حرم شریف ته راولي باب د کعبه شریف مخامخ مقام ابراهیم ته مخامخ د زمزم چینه ته راولي یو خیسته تشت د سرو زرو د جنت نه لګن راوړي او هغه لګن چې دی حدیث مبارک کې راځي مملؤ ایمانا و حکمتا دا د ایمان او د حکمت نه ډک دا اوس د حال نه په قال باندې مجرد تعبیرات دي د ایضاح د پاره ګینه ایمانیات او حکمتونه دا د اعراضونه دي دا د اعیانونه نه دي چې هغه ته نسبت د امتلا وش خو یو تشبیه شوی دا او دا هغه استعاری په بنا باندې دغه تشبیه د ایضاح د پاره شوی ده نو مبارک فرمای دا اولی پدی کې د زمزم د اوبونه اوبره واخستی او د رسول الله مبارک د سینې د بر سرنا د نامه د لند حسی پوري اوشلوله او په دغه زمزم اوبو باندې د مبارک سینه کې دنه کروي وکړه او بیا هغه دوباره هغه نورانی خسته ته لګن چې هغه ډکو د ایمان او د حکمت نه مبارک فرمایي فافرغه فی صدری هغه ټول راواړه او زما په دې سینه کې راواچول بیا یې دا سینه دوباره وګنډله او حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې یو ورځ
محبوب لمنو چته کړه او هغه فرشتو چې اپریشن کړیو ماشومتوب په وخت کې یو ځل شوی و د معراج په شپم دلته شوی دی. بعضې امام سیوطي رحمه الله اپریشن د نبی علیه السلام مکرر ګڼي وی څو کرتې شوی دی نو وی هغه د ستنې د ګنډلو هغه ټکونه چې اپریشن زه وګنډلی شي معلومیږي هغه د اپریشن هغه اثر ما د رحمت للعالمین په سینه کې د سینې د بر سر نه د نامو پورې ولید په سترګو ښکارېده هغه اپریشن شوي ځایونه براق راوستی شه په دغه براق باندې مبارک ته وایي دی باندې سور شئ تاسې چې کله هغه براق باندې مبارک خپاړئ دا براق په مستۍ کې راغی ټوپونه یې شروع کړه جبرائیل علیہ السلام ورته وایي آرام شه ستا باندې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم آرام دی ناس دی براق آرام شه دا مستی د خوشحالی نه وه چې کله د مبارک نوم واورېده چې هغه ته تکلیف میلاو نشي نو غلی ودرېده خو براق خفه ولاړ دی جبرائیل علیہ السلام تی پختنه کوي ولی خفه وی ما ته دا علم دی چې رحمت للعالمین په براق دوزل سفر کوي یو سفر د معراج دی او یو سفر د روز محشر چې دی مبارک مدینه منوره کې د قبر نه راپاسي د حشر میدان پورې چې زینو د قبر په خوا به یو براق ورته ولاړ وي ما د الله تعالی نه دواړه سوالونه کړي چې یا الله هغه سفر د محمد عربي صلی الله علیه وسلم زما په شابان نصیب کا دا یو دعا می قبول ده خفغان می پدې دی چې دا دویم سفر به مبارک زما په شا کوي که په بل براق بوي جبرائیل علیہ السلام رحمت عالم ته د براق دغه ارمان پیش کوي مبارک دعا کوي وی یا الله د دې ساروی پزړه کې چې زما دومره محبت دی چې دې ما سره دومره مینه لري یو براق خو ماته متعین دی د قیامت په ورځ د حشر میدان ته به زه په یو براق زم خو یا الله هغه براقم دغه براق وګرځوه کم براق چې د معراج په شپه زما دپاره تعین شوی دی براق خوشحال شه او نبی علیہ السلام د براق په شا ناست دی او په مخ مبارک کې خفغان راغی ځکه د هغې مبارکو خفغان به صحابه په مخ کې حس کو او خوشحالي به هم حس کوله کله به چې خوشحاله شو صحابه تی روایت کې استنار وجهه دا مخ مبارک به یو پړقېده داسې به خوشحاله شو او کله به داسې و خوشحالۍ په وخت کې چې دا جبین د تندي په اړخ کې شنه شنه ښایسته رګونه و هغه رګونه به راوپړسېدل او هغه به دا تازه شو صحابه به پوه شو چې دی خوشحاله دی نو مبارک خفه شه جبرائیل علیہ السلام ورته عرض کوي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم په ډېر بهترین سفر روان یې دا د خفګان ټیم نه دی ولی خفه یې مبارک د محبت او د وفا نه د امت سره قربان چې دا دی بې وفا امت سره چې موږ او تاسې یو ډېر لوی محبت لري ډېر محبت لري هغه مبارک فرمایي چې ما ته ورځ د قیامت ته الله تعالی دا براق را لیږي او زه د قبر نه چې پاسم دا حشر میدان ته په براق سورلی کوما او زما د امتیان به پیدل را روان وي زما خفغان په دې باندې جبرائیل علیہ السلام په سرعت سره د رب کائنات دربار ته رسیږي رب کریم ته عرض کوي یا الله تا د هغه براق تعین وکړه چې دا به ورځ د قیامت کې د مبارک د قبر خوا ته ځي او دی به په ځان سوري او د حشر میدان ته به راځي نن رسول الله مبارک خفه دی او هغه وایي چې زما امتیان دی پیدل راځي او زه به په براق باندې ځم رب کائنات جبرائیل علیہ السلام ته وحی نزول کیږي
او ورته وی دای کریمه بشارت کې زما محبوب محمد عربي ته ورسوه چې داغه خفګان ختم شي، هغه خوشحاله شي. چې ونحشر المتقین یا ويحشر، مونږ به جمع کو متقیان الی الرحمن وفدا یعنی رکبانا، تقوادار خلق به ټول په یو سورلی باندې د حشر میدان ته ځي او دوی ته به ښایسته ښایسته براقونه د قبر په خوا باندې ولاړ وي. دا ای کریمه ورته نازل شه، مبارک خوشحال شه، سفر شروع شو. د دې ځای نه چې روان شول په لاره کې یو ځای کې ورباندې آواز کیږي علی رسلک یا محمد انظر الیه، لږ دمشه ما ته وګوره. مبارک التفات ورته نه کوي. او جبرائیل علیه السلام ورته ویلی مو چې بل طرف ته به التفاتات نه کې، په یو عظیم مقصد روانې. آواز کیږي تیاره ده، مبارک ګوري نه، خو ډېر رحیمو ډېر رحمدلیو چې آواز کیږي مبارک سره دا غم شه چې نیمه شپه ده، توره تیاره ده، دشتو بیابان دی، موږ په براق سواریو، دا به څوک کمزورې څوک وي لار به ورکه کړې وي چې لار وروښایو، مزل به نشي کولی، په براق به یې سواره کو. نو جبرائیل علیه السلام ته وایي ما ته څوک آواز کوي، لږ ودرېږه. هغه ودرېده، وی التفات خو به دې ورته نه یې کړی. وی نه التفات مې نه دی کړی ورته. وی اوس ورته وګوره چې وایي کتل هغه ډېره ښایسته زنانه وه، د سر ویښتان یې خپو ته رسېدلي وو، د رنګ نه ډېره حسینه وه. جبرائیل علیه السلام مبارک ته فرمایي دا دې وپېژنده چې دا څوک ده؟ مبارک ورته فرمایي نه دا څوک ده؟ وی دا دنیا ده. ښه ده چې التفات دې ورته نه دی کړی، ګینې امت به دې ټول په دنیا کې هلاک شوی وي. او بیا د دې نه لاړل بیت المقدس شریف ته. په کم موضع کې به چې انبیا علیهم السلام خپلې دابې هغه وخت څه تړلي، هغه ځای ورته متعین شو، په هغه ځای کې وی موږ براق وتړه. براق د تړلو څه ضرورت و، خو چونکې دنیا دارو سبب دی، براق چې راغې دنیا ته اوس دینم د اسبابو موافقې تړي. د هغې نه بعد د دې معراج شو په اعلی د عروج باندې. دا چې اوس څه انتظام دلته جوړ شوی و، نو هغه یو الله تعالی ته علم دی او یو جبرائیل علیه السلام ته علم دی او یو محمد مصطفی ته پته ده چې دا څومره ښایسته انتظام د پوړو د تشوی او چې دی پیلاړ شي، او دا څومره عجیبې پوړی وي یا څه و چې دا په دومره سرعت سره دی رسوي هغه ځایونو ته. خو رسول الله مبارک یو حدیث کې دومره فرمایي چې دا دومره ښایسته وي چې د انسان د وس نه د هغې تعریف بهر دی، انسان صفت نشي کولی دا څومره ښایسته وي. اول اسمان ته رسي، جبرائیل علیه السلام آواز کوي افتح الباب، کلو کا دروازه. اخوانا آواز کیږي من بالباب، څوک دی دروازه کې؟ وی انا جبریلو. وی من معک، څوک در سره دی؟ وی محمد صلی الله علیه وسلم. هغه د خوشحالۍ نه حیرانېږي او ورته وایي او قد بعث. علما وی بعثت د نبوت نه دی مراد، ځکه کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، زه هغه وخت لا نبي وم چې آدم علیه السلام د اوبو خټو منځ حالت کې پروت و. د دې شرح محمود الوسی دا کوي چې یو نبوت د محبوب عند اهل السما دی، بل نبوت عند اهل الارض الجن والانس دی. د نبوت د جن او د انس نه پټو 40 کلنۍ کې ظاهر شي، او اهل د اسمان چې فرشتي دي هغې ته د نبی علیه السلام نبوت لا د هغه وخت نه معلوم. نو دا ورته نه وایي چې وقد بعث مبعوث شوی یعنې نبي ګرځېدلی که نه، دا مقصد نه دی. شارحین وایي دا وقد بعث معنا دا ده
چې آیا دوی ته پته وه چې د معراج په شپه به دی راځي او د پسې به فرشتي استازي لیږلی کېږي او قد بعث د پسې استازي لیږلی شوي دي هغه شپه چې د دوی د معراج د هغه نننۍ شپه ده دې کې شک دی چې نن راځي دی جبرائیل علیه السلام ته فرمایي نعم استازي لیږلی شوي هغه شپه نن ده چې دروازه کولو شوه په زرګونو فرشتې استقبال ته ولاړې وي مبارک ته استقبال کېږي د فرشتګانو او دا ټولې فرشتې ورته خاندي په شونډو یې مسکا ده مرحبا وازونه دي یوه فرشته مشره ولاړه وه ستړې مشي مبارک ته وکړه خو هغې خندل نه نو رسول الله مبارک جبرائیل علیه السلام نه تپوس کوي دا فرشته ولې نه خاندي دا ولې زما پر راتلو نه ده خوشحاله ورته فرمایي خوشحاله ده د دې زندګۍ کې که یو کرتې خندا لیکل شوې وي نو تاسو ته به یې خندلې وي خو د دې په تمام تقدیر کې د دې په حق کې خندا نه ده لیکلی شوې وی دا ولې وی دا د جنت مالکه د جهنم مالکه فرشته ده د دې طبیعت دومره سخت دی چې دې کې خندا نشته دی خندا خو هغه څوک کوي چې یو څه خو رحم پکې وي که نه د دې د زړه نه رحم خدای تعالی ایستلی دی او خندا یې دې ته نه ده ورکړي ځکه که رحم ورکړي وي جهنمي به بیا چغې وهي هسې نه زړه یې پې خوږ شي دروازه ورته خلاصه نه کړي چې زه وځه نو د هغې په طبیعت کې بلکل خندا نه ولیکلي یو ښایسته ځای جوړو یو نورانی شخصیت پې ناستو مبارک فرمای دومره غټو چې ما ورته داسې کتل د اسمان په طرف سم وګدو سورم کافي غټو شپېته ګزه یې اوږدوالی و نو شپېته ګزه په درې کې فوټه دی نو حساب ورته وکته 130 فوټه جوړیږي او ستا دا چت 10 یا 12 فوټه دی نو 130 فوټه حساب کا اتلس چته چې دومره شي دا څومره اوچت راځي ونې خو ته نه رسي که ډېر کافي جګو او 30 ګزه یې سورو عن یمینه اسوده و عن یساره اسوده په ښی اړخ کې مشخاص و چپ اړخ کې مشخاص اذا نظر الى یمینه ضحک واستبشر او چې وبه یې کتل و چپ اړخ ته نو بکا وبه یې ژړل چپ اړخ ته به یې چې کتل په ژړا بش چې ښی اړخ به یې کتل نو خندل وی ما جبرائیل علیه السلام ته وویل دا څوک دی وی دا هو ابوکا آدم علیه السلام ستا نیکه آدم علیه السلام دی دا ما وی دا ښی اړخ کې څوک دی وی دا ښی او چپ اړخ ته نسم و بنیه دا د اولاد ارواح دی دا ښی اړخ کې د نیکانو ارواح دی دا چپ اړخ کې د بدانو ارواح دی چې د نیکبختو ته وګوري خوشحاله شي وخاندي چې د بدبختو ته وګوري نو وژاړي ورباندې خفه شي الله تعالی دې موږ او تاسې نیکبختو کې راولي امین دا شوبه بعضې کتابونو ذکر کړي ده چې د نیکانو روحونه علیین ته ځي او علیین وم اسمان کې یو دفتر دی او دا په اول اسمان کې و نو د نیکانو روحونه خو په وم اسمان علیین کې پراته دي نو د اول اسمان کې څنګه راله او د بدبختو دا روحونه خو سجین ته ځي او سجین د اوز مکو نملن دی او جیل دی او دفتر دی نو دا د اول اسمان ته څنګه راله نو بعضې علما یې داسې جواب کوي چې عالم د برزخ او عالم د مثال او عالم د آخرت پاغي کې دا حجابات او دا قطع د مسافات او دا سيزونه نه یلته او بعضی وی چې حینن فحینن ورته پیش کیږي دا پس جن کې پراته دي خو لګي صحنه ته دوی ته پیش کېدل او د نیکانو په علیین کې پراته دي خو لګي صحنه کې دوی ته پیش کیږي هغه د پیش کېدو په ټیم کې مبارک په ور پیښ شوی دی آدم علیه السلام مبارک ته ستړي مشي وایي
مرحبا بالابن الصالح، زما نیک بچی دې ستړی مشي، زما صالح بچی دې ستړی مشي. دا الفاظو کې ستړی مشي وته کوي. دی اول اسمان کې ډېر عجایبات مبارک کتلی وو. یو ځای ته لاړه، یو دسترخوان و، په دسترخوان باندې کاسې د غوښو ډکې وي، یوه کاسه د سوچا وریتو تازه غوښو وه، او یوه کاسه ورسره بدبویه او ناولې او مرداره غوښې پرتې وي. او داسې غټ دسترخوان و، دې ته خلک ناستو. نو دا یو خوا په خوا دا سوچه او دا وریته غوښه به یې نه خوړه، او دا مردارې غوښې او بدبویې ته به نښتي وو. نو رسول الله مبارک جبرائیل علیه السلام نه تپوس کوي، دا څه احمقان دي، بدبویه غوښه خوري او دا سوچه یې پرېښې ده، دا څوک دی؟ وی دا ستا په امت کې زناکار دی، دا یې تمثیل د عالم مثال او عالم د برزخ دی، او دا یې عذاب هم دی تر قیمته، چې دی په کور کې سوچه او پاکې او ښایسته بیبیانې لرلي، او هغه یې تر کړي وي، او د مردارو بیبیانو او د مردارو د حرامو پسې ګرځېدل. دا یې مثال دی چې سوچه غوښه ورسره شته، او دی د مردارې پسې ګرځېږي. رسول الله مبارک څه ښایسته تربیت اولاد ته ورکوي. مشفق پلار نم زیات مشفق و که نه، مونږ او تاسې د اولاد په حیثیت باندې یو. څه وایي؟ وی که بهر دی یوه زنانه ولیده او ستا زړه کې څه اشتها راله، زر کور ته منډه که، کور ته لاړ شه، خپل حاجت هلته پوره که. فإن معها ما معها، اتا چې کوم ځای کې د حرامو سوچ کړی دی، څه چې هغه لري هغه کور کې هم شته دی، نو څه ضرورت دی چې ځان ګناهګاری ورباندې. ان معها ما معها، څومره هغه ښایسته الفاظو کې امت ته تعلیم ورکوي. نو عرض مې دا کو، بیا یې زنانه ولیدې د دې سینو نه ځوړندې وي، سختې معذبې وي. وی دا څوک دی؟ یو روایت کې د فاحشو تعبیر شوی دی چې دا ستا امت کې بدکاره زنانه دي، او یو کې چې کوم دی هغه فحش لسانی والا، چې دا هغه بد اخلاق دي چې د خاوند سره په کور کې زندگی سخته تیروله او ژبه زبان درازي کوله، دا د هغې سزا ده. یو ځای کې څه خلک ولیدل، شکلونه یې د علماو فرشتي ولاړې وي، او د اور په قینچینو یې تېنه ژبې او شونډې پرې کولې. وی دا څوک دی؟ وی هؤلاء خطباء الفتنه، دا د فتنې خطیبان دي. نو یا د زمن الفتنې چې دا خطبا د فتنې ته مضاف شي په حذف د مضاف سره، او دا اضافت و مفعول فیه ته راشي. دا خطبا فی الفتنه فی زمن الفتنه، کله چې زدی امت کې د فتنې زمانه راشي، لکه دا نن د فتنو زمانه ده، وی په دغه زمانه کې به د جمعې خطبې وایي، تقریرونه به کوي، او دا به عذابي چې د اور په قینچینو به تېنه ژبې او شونډې کټ کېږي، ځکه چې عقیده او عمل به یې د هغې سره موافق نه وي. علماو ټولو ته تاسو د خیر دعاګانې غواړئ، الله تعالی دې زمونږ او ستاسې اصلاح وکړي، امین ووایئ. مبارک د دې ځای نه روان شه، دویم اسمان ته رسي. افتح الباب آواز کې جبرائیل علیہ السلام، التم فرشتہ ورته وی من بالباب، وی جبرائیلو من معک محمد صلی الله علیه وسلم. سروایات په لفظ د احمد سره مروي دي. او قد بعث، ار یو د آواز التم فرشته استقبال کې ولاړې دي. لقا د نبی علیہ السلام د معراج په شپه په اسمانونو کې، په مختلفو اسمانونو کې شوې ده، او دغه اسمانونو کې دا لقا
په روایاتو کې مختلفه ده. د انبیاء د تعین په اسمانونو کې مختلف مروي دي. په مسلم شریف کې هم اختلاف د روایاتو شته دي، خو یو روایت معروفه دا دی چې په دغه اسمان کې ملاقات شو د ابن الخاله سره. هغه دوه د ترور زامن چې وو د هغوی سره میلاو شو چې یحیی علیه السلام او عیسی علیه السلام. نو علماء شجره بیانوي چې دا په خپلو کې خو ترور زامن نه جوړېده، خو د عیسی علیه السلام مور بی بی مریم چې وه دا د یحیی علیه السلام د ترور لور وه، او یحیی علیه السلام چې و دا د بی بی مریم د ترور زوی و. ځکه دا اصلا دوه خویندې وي، او دا هغه یوه چې وه عمران په نکاح باندې واخیسته، او دا یوه زکریا علیه السلام په نکاح واخیسته. نو د زکریا علیه السلام نه پیدا شه یحیی علیه السلام، او د عمران علیه السلام نه پیدا شه بی بی مریم، بیا د بی بی مریم نه عیسی علیه السلام پیدا شه. آل عمران موسی علیه السلام پلارم عمران نومیږي، او د عیسی علیه السلام د مور اړخه نیکم عمران نومیږي. سورت آل عمران چې دی دلته مراد تینا عیسی علیه السلام هغه نیکه دی، د بی بی مریم پلار دی. نو دغه د بی بی مریم پلار او زکریا علیه السلام باجاګانو سره د پاکستان په اصطلاح باندې سانډوګانو. نو د هغه زوی یحیی علیه السلام او د لور بی بی مریم په خپلو کې د ترور بچی شو سره. خو چون کې د پلار ترور زامنو ته خلق د ترور زامن وایي، حدیث مبارک د مسلم شریف ابنی الخاله ورته وایي. ادوه د ترور زامن په خپلو هغې سره میلاو شه چې عیسی علیه السلام او یحیی علیه السلام. هغوی ورته ستړي مشي وایي مرحبا بالاخ الصالح، زمونږ ورور دې ستړی مشي. ای ورته د رور آواز کوي، او آدم علیه السلام ورته د بچی آواز کوي مرحبا بالابن الصالح ورته وایي. دریم اسمان ته روانیږي، هغلته ملاقات د یوسف علیه السلام سره کیږي، او رسول الله مبارک فرمایي فاذا اعطي له شطر الحسن، د دې ټول انسانیت دا حسن چې نیم کوي نو دا نیم یوازې الله تعالی یوسف علیه السلام ته ورکړی، او دا نیم په دې ټولو انسانانو کې تقسیم کړی. دومره حسینو. خو متکلم چې کله بیان کوي نو خپل ذات شریفه نه یادوي، نو رسول الله مبارک ځان نه یادوي. د حسن په حضرت یوسف علیه السلام بالاتر دی. حسن یوسف دمی عیسی یدی بیدا داری، آنچه خوبان همه دارند تو تنها داری. خود د حسن چون کې دا د الله تعالی محبوبو، او هیڅ څوک د خپل محبوب خایس چاته ښکاره کول نه غواړي. د حسن پټ دی، ښه دی نه دی ښکاره کړی. دا به بیا ورځ د قیامت کې چې کله مقام محمود بهترین موضع د عظمت دته تیار شي، او الله تعالی دلته هم خلکو ته ښکاره کولی شو، شان یې ورته ښکاره کولی شو، حسن یې ښکاره کولی شه. خو بیا به د زمانې صحابو کتلی وی، نه به مخکینو خلکو کتلی وی او نه به رستنو کتلی وی، تشې قصې به یې اورېدې. نو دا ښایست الله تعالی پټو ساته، او ورځ د قیامت کې د آدم علیه السلام نه تر قیامته چې خواص دي او که عوام دي دا ټول به داسې ولاړ وي، او مقام محمود کې به د محمد مصطفی ښایست ښکاره شي بیا هلته، او شان به هم بیا هلته هر څوک وګوري چې دا ټول خلک په انبیا علیهم السلام وګرځېږي. الله تعالی ولې دې ته جوړی؟ دا شان ښایي ورته که نه چې د آدم علیه السلام ته خلک ورځي، د دې خلکو زړه کې چې الله تعالی اچوي چې تاسو آدم علیه السلام نه استشفاع وکئ، طلب د شفاعت تی وکئ، خو الله تعالی ورته په زړه کې دا خبره اچوي که نه. ولې دا دومره قصه پې تېروي؟ هغه ورځي آدم علیه السلام ته، هغه ورته وایي لاړ شئ نوح علیه السلام ته، هغه ورته وایي لاړ شئ ابراهیم علیه السلام ته، هغه ورته وایي لاړ شئ موسی علیه السلام ته، هغه ورته وایي لاړ شئ عیسی علیه السلام ته، هغه بیا رالیږي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته، او د مبارک به سر په سجده باندې ږدي ارفع رأسك یا محمد اشفع تشفع صل تعطى او قل تسمع
وایا یا رسول الله سر دې اوچت کا سچ وای ستا خبره اورېدل کېږي واړه شفاعت څه شفاعت چې غواړې ستا شفاعت قبلېږي دغه وخت کې دی د اللهم اغفر لی امتی آواز چې کوي څلور سجدې دلته لګوي په یوه سجده ورته څلور حصو کې وایي څه معاف کېږي تشبیحات په حدیثو کې مختلف راغلي دي په دویمه سجده باندې نیم امت ورته معاف کېږي په درېیمه سجده باندې په درې حصو کې دوه حصې ورته معاف کېږي په څلورمه سجده باندې ورته داسې ویلی کېږي چې د چا په زړه کې د غوښ د دانې عمره ایمان یې هغه مې معاف کړی بیا دی وایي ما ته نوره حیا راځي ما ته حیا راځي نور او بل حسابیانې شروع کېږي دا شان به هلته ښکاره شي صحابه کرامو ته لږ لږ جلک په یو ټیم کې ښودلی شوي ګینې باقي د هغې نه هم پټو یو نیم کس ته لږه صحنه ښودل شوې ده ابو هریره رضی الله تعالی عنه یوه ورځ کتلی دی وی ما ورته کتل کأن الشمس تجري فی وجهه تا به وی چې نور راکوز شوی و او د مبارک په رخسار کې دننه نور جریان کولو نور پکې روانو دا هغه ښایست ښکاره شوی دی چې کوم د ښایست دی او یا چې حضرت جابر ابن سمره رضی الله تعالی عنه مبارک فرمایي چې یوه لیلی اضحیانه داسې شپه وه چې مقمره وه یعنی سپوږمۍ پکې مدوره د څوارلسمې وه او داسې سپوږمۍ کې مبارک د شپې راووته نو ما ده ته وکتل بیا مې سپوږمۍ ته وکتل زما په سترګو کې ښایست د محمد مصطفی د سپوږمۍ نه زیات و صلی الله علیه وسلم خو دا پټو د خلکو نه ګوري دا خلکو نه لیده دا پړق او دا رڼا دا خلکو نه لیده بس لږه لږه صحنه یو جلک خلکو ته ښودلی شوی دی باقي ښایست پټ دی څلورم اسمان ته مبارک لاړه او هلته د ادریس علیه السلام سره ملاقات شو ورفعناه مکانا علیا کې یو تفسیر دا مفسرین نقلی چې د ادریس علیه السلام د یوې فرشتې سره ملګرتیا وه ورته ډېره راتله یاره څومره پاک خلک دي چې د الله تعالی فرشتې ملاقات ته راځي حدیث مبارک کې راځي د نبی علیه السلام روضې ته د ورځې 80,000 فرشتې راځي او د شپې ورته 80,000 راځي نو 140,000 فرشتې راځي او د حدیث الفاظ دا دي چې دا خپل وزرې د نبی علیه السلام په دې قبر باندې راکاږي نو خلک یې داسې تعبیر کوي وي جنګله صفا کوي ګمبد صفا کوي ګمبد خو نوی جوړ دی جنګله م اوس جوړه ده او د وزرو راخکل د مبارک د وفات د ورځو نه شروع دي او چې کله دی وفات شنو دا قبر خام و خورې وي د هغې څه صفایي کوله صفایي نه ده دا ټولې فرشتې د رحمت عالم په قبر باندې دا خپلې وزرې برکتي کوي دې دپاره پې دا وزرې راکاږي نو عرض مې دا کو چې عجیب خلک دي چې د الله تعالی هغه خاص عباد ملاقات ته راځي ستړي مشي ته راځي انډیوالي ورسره کوي نو ادریس علیه السلام ته به دا فرشته راتله نو ده ورته هر وخت وایي چې یاره دا د اسمان چکر مې ډېر لوی ارمان دی یو ورځ خو ما هم بوزه په دې سفر کنم فرشتې ورته وایي چې بویه دې شمه ستا اوچتول وړل ما ته څه سخت کار نه دی خو په دې اسمان کې هر اسمان کې فرشتې ولاړې دي دربانچیان یې هغه څوک پرېږدي نه مونږ خو فرشتې یو مونږ ته اجازتونه یي او تا به زه څنګه پاس کوم د دې پاټک نه دې څنګه وردن نه کمه خو ادریس علیه السلام به بیا ورته وی چې بس چلو که خو ما بوزه د ارمان مې پوره کړم نو بیا ورته یو ورځ دې فرشتې وویل زه دې وزرو کې دې پټومه ته راځه یو چانس دی نو که کامیاب شو که ګیرې کړې را سره نو دې وزرو کې یې پټ نو چې پټې که چې اسمان ته ورورسېده د خدای شانو که نه ا تقدیر فیصله به داسې وه فرشتې پې پوه نه شوې هسې دې تېرې که دویم اسمان نه یم تېر که دریم نه یم تېر که څلورم اسمان نه یم تېر که چې څلورم اسمان ته یې ورسو اوس دې وزرو کې یې پټ نیولې دی نور یم بوزي بره چې د بره نه عزراییل علیه السلام ډېر په شتاب راخوشې دی هغه مرکز سدرة المنتهی ده هغه هلته ناست دي د هغه ځای نه راخوشې دی
نو دا څلور فرشتي اسرافیل علیه السلام، میکائیل علیه السلام، ملک الموت عزرائیل علیه السلام، جبرائیل علیه السلام، دا خو فرشتو کې مخوري فرشتي دي او دا ټول فرشتي د تعظیم کوي. نو دغه فرشته چې د ادریس علیه السلام په انډیوالۍ کې ده، نو دا ورته ډېر په ادب په دې لاره کې ودرېده چې ولویه ججه فرشته را روانه ده، ادب کوي ودرېده. چې ودرېده نو عزرائیل علیه السلام ډېر په شتاب را روان دی او ډېر خفه دی. نو دې ته پوښتنه کوي چې ولې دومره پریشان او خفه یې؟ دا فرشته دې تپوس کوي. وی الله تعالی مامور کړم چې دغه عمره ټیم کې دننه د ادریس علیه السلام روح قبض کا او په څلورم اسمان کې قبض کا. نو زما خفګان په دې دی چې هغه په ځمکه کې دی، اوس دته زه څه حالات جوړ کړم چې دا څلورم اسمان ته راورسومه او ټیم یې ما ته پوره شوی دی، نور ته نه روح اخلمه. نو فرشتي وزرې وسنډلې وې ما درته را رسولې دی، هلته ورته وغورځه، وی روح دې واخله. نو روح دې واخیسته. نو تفسیر قرطبي دا واقعه راخستې ده، په څلورم اسمان کې قبر دی او فرشتو پې جنازه کړې ده. نو دغه ځای کې ملاقات شو د ادریس علیه السلام سره، او بیا پنځم اسمان کې د موسی علیه السلام سره ملاقات شو، دا د هارون علیه السلام سره، او شپږم اسمان کې د موسی علیه السلام سره ملاقات شو، او په اووم اسمان کې د ابراهیم الخلیل علیه السلام سره ملاقات شو، او د هغې نه بره بیا 3.5 کاله فاصله ده که نه، بیا سفر شروع شو. دا سفر چې وشو نو سدرة المنتهى ته ورسېدل. سدرة المنتهى دا سدره په عربی کې د بیرې بوټي ته وایي، بیره، خو زمونږ استاسو ژبه قاصره ده، نو میوې ته هم بیره وایو او دې بوټي ته هم بیره وایو، او د عربي ژبه فصیحه ده، نه هغې دې بوټي ته سدره وایي او دې میوې ته نبق وایي. اذا ثمرها وفي روایت نبقها کل قلالی، حدیث د مسلم کې راځي، وی دومره غټه ونه وه د بیرې چې 100 کاله تیز اسمنډه وهلې وې، نو د سدرة المنتهى د دې بوټي سوری به یې نه وی خلاص کړی، دومره غټ بوټي و. دا روایت د ترمذي دی، او د مسلم په روایت کې دا راځي چې ثمرها کالقلال، دا یوه بیره دومره غټه وه لکه چاټۍ. نو چاټۍ په مدینه منوره کې د هجر معروفې وي، قلال هجر. علماء شرح په چاټۍ د هجر باندې کوي چې دا یو علاقه ولته کلالان زیاتو، غټې غټې چاټۍ به یې جوړولې. نو داسې یو بیره وه، او دغه ځای کې په رسول الله مبارک باندې اوس یو د انوارو باران کېږي، او په دې ونه باندې رحمتونه او نور وریږي، او هغه دی مبارکو کشف کړی دی او په سترګو یې کتلی دی. خو چون کې حال دی صوفي چې کله د توجه په سترګو وګوري چې یاره زما قلب ته داسې یو فیض را روان دی، نو تعبیر یې بیا نشي کولی، نو چې ډېر هم قابل او تکړه شي د رنګ تعبیر یې وکړي چې داسې رنګ یو، خو تعبیر د حال نه په قال باندې دا د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مبارک او د امت د خواصو عبادو کار وي، هر سړی نشي کولی. نو مبارک یو حدیث مبارک کې وایي چې دا ونه دومره ښایسته وه، او په دې باندې چې کوم نور ورېده دا دومره ښایسته و چې د انسانیت د وس نه د هغې توصیف بهار دی چې سړی بیان کې چې دا سره کم ته. یو حدیث مبارک کې فرمایي وی دا پتنګان نه دي، پتنګان دا اور ته چې ځان غورځوي، وی دا پتنګان د سرو زرو پې را پرېوتل. نو دا هغه تعبیرات مختلفه دي، دا هغه حال تعبیر یې کړی دی چې داسې یو انوار او تجلی او رحمت باران په دې ونه باندې شروع. فظهرت علی مستوین، حدیث د مسلم کې راځي، وی دې نه بعد چې دی زه په یو مقام مستوي باندې وربره شوم. ظهرت علی مستوین، په یو ځای برابر باندې، ظهرت معنا رفعت ورختم. محمود علوسی سے وہی سدرة المنتهى نه برا د رسول الله مبارک سفر نه دی ثابت، خو یو خبره علما دی لګه ذهن نشین کی چې تفسیر روح المعانی کی د علامه کوثری تحقیق دا دی چې دی کې ګوتې وهلې شوي دي، او تفسیر روح المعانی چې دا د هغه شخصیت تفسیرو چې محمود علوسی نومېده،
د شیخ خالد بغدادي په طریقه نقشبندیه کې مریدو